نوم رخسانه جهانگیر دی. زه د پاڼ اوسېدونکې یم او دا اداره چې کوم ده زما زوی چې دی نو په 2014 د مارچ په میاشت کې وفات شوی و. د هغه نه پس موږ یو ډېر زیات په خفګان په هغې حالاتو کې وو. ژوند موږ له هېڅ مزه نه راکوله. موږ به خانه جوړه کړه 1 کاله پورې، خو موږ به دغه شانتې کې ډوډۍ به م پخه کړله، هغه به د سره چا نه خوړله. سم یو خاموشي او اداسي زموږ باندې راغلې وه. بیا الله تعالی د خلکو مدد کوي. زموږ مدد یې په دې طریقه سره وکړو چې موږ وایو چې د ده د یاد دپاره او د ده د چې لکه دې ټول عمر موږ ته یاد وي، نو د ده دپاره موږ چې دی نو دا ووکیشنل سنټر کولاو کړو. او ووکیشنل سنټر موږ داسې کولاو کړو چې ما پخپله زه پخپله ډېر زیاته ډیپریس وم. په کور کې به راته بس ټایم به مې نه شو تېرولی. نو زه زموږ سره نږدې یو ووکیشنل سنټر و په دې بره کالونۍ سایډ کې، نو هغې ته لاړم. هلته چې مې وکتل نو وړو ته ډېر زیات مسلې مسایل وې. زموږ د دې علاقې نه هم ډېر شي واړه تلل. بس هغې ته چې مې وکتل نو بس دلته کې موږ دا ځای واخیستلو او هغه موږ دلته ووکیشنل سنټر شروع کړو او یو استاد هم وله ونیوله. هغه چې موږ څنګه شروع کړو نو په اولنۍ ورځ باندې تقریبا 55 جینکو چې اډمیشن واخیستو. بس موږ ډېر زیات خوشحاله شو. وړو کار شروع کړو. اول خو په دې کې صرف د ډریس میکینګ کلاس و، بیا ورسره موږ چې دی نو یو څو میاشتې پس د نیټینګ کلاس شروع کړو. بیا هم ورسره هینډ امبرایډري شروع کړه. د هینډ امبرایډري دومره لکه پازیټیو هغه امپیکټ راغللو چې واړه هغې ته ډېر زیات خوشحاله وو، ځکه چې د مشین دپاره خو به بیا هم سنټر ته راتلل. د چا سره په کور کې یا مشین و یا نه، د ګلکارۍ هغه سامان وله مونږ ورکړلو او هغوی په کور کې چې دلته کې په میاشت 2 میاشتې کې چلي زده کړو، نو باقاعده هغوی د دکاندارانو نه لکه په سوونو څادرې واخیستلې او هغوی ګل کول شروع کړل. او چې دی نو زموږ د سوات چې کوم د امبرایډري انډسټري ده، ډېر زیات ښه امبرایډري په سوات کې کېږي، نو ډېر زیات ښه بزنسز د هغوی شروع شول. اوس هم تقریبا چې لکه مونږ د هر کال تقریبا زموږ داسې د 2015 نه واخله 2025 پورې دا تقریبا 10 سال جوړیږي. په دې 10 سال کې لکه د 6 میاشتې زموږ سیشن وي، نو په یو سیشن کې زموږ چې دی نو په یو کلاس کې موږ د 40 نه سیوا نه اخلو، ځکه چې تعداد څونه سیوا کېږي نو هغه کوالټي اف ورک چې کوم دی هغه خرابېږي. نو چې وګورئ نو په یو کال کې موږ تقریبا 160 هنرمند چې کوم دی هغه د سوات چې کومه سوسایټي ده، کومه زموږ غیر چاپېره خلک چې دي هغه موږ هغې له ورکړي. او په دې کې موږ چې دی نو دوی ته ډریس میکینګ ښیو، په دې کې موږ دوی ته ډریس ډیزاینینګ ښیو، په دې کې دوی امبرایډري زده کوي، هر قسمه امبرایډري دوی زده کوي او ورسره نیټینګ زده کوي، کروشۍ زده کوي، پړونې جوړوي، کمیسونه جوړوي، فراکونه جوړوي. دا به تاسو وګورئ زموږ سره دلته کې دا څه سمپلز چې پراته دي. بیا دا پروډکټس چې دوی جوړ کړي او لکه دا بیا زموږ سره پراته وي، څوک یا اخلي یا نه اخلي، چې اختر راشي یا بل څه داسې څه ایونټ راشي، وړوکې اختري یا لوی اختري، نو دا بیا مونږ په 100 روپۍ باندې په 150 روپۍ زموږ د محلې د خپل خلک دا زموږ نه واخلي، یا چې څوک غریبانان یا هغوی راشي هغوی له پکې مونږ هسې ورکوو. نو لکه دا هم یوټیلایز شي، هم خلک جوړ کړي او هم لکه خلکو ته د فایده ورسي. مقصد د دې دا دی چې زموږ چې غیر چاپېره کوم خلک دي، یو خو دا چې زموږ پښتنۍ معاشره چې کوم دا ښځو ته د بهر د وتو دونه اجازت نه چې ښځې په کورونو کې هسې نه کښېني، دوی په خپل لاسونو باندې په باعزته طریقه سره خپله روزۍ را پیدا کړي. ځکه که یوه ښځه د کور نه بهر ته وځي او چاله کار هم کوي، نو د 2-3 روپو نه وله سیوا نه ورکوي، دلته دونه مزدوري څوک نه ورکوي. او ماشاءالله لکه دا چې یو څیز د دوی سیل کېږي که نه، نو دوی په میاشت کې د 30,000 پورې 40,000 روپو پورې دوی گھر بیٹې چې کوم دی نو هغه ګټلی شي پیسې. نو زموږ دلته کې ډېر شي ښځې راځي او زما سره خپل هغه خبرې را سره هم شیر کوي او خپل کار راته هم ښیي، هغوی هم خوشحالېږي، زه ورته هم ډېره زیاته خوشحالېږم. نو هغوی وایي چې لکه مخکې چې کوم دی زموږ په کور کې به دونه عزت نه کېدو چې لکه موږ پیسې نه ګټلې. اوس چې موږ پیسې ګټو، وایي زموږ خبرې له هم ویلیو ورکړې کېږي، زموږ فیصلې هم ښه قابل قبول وي. لکه موږ هغه داسې هغه
په لاره کې هغه پروت څیز نه ګڼلی کېږو لکه زمونږ هم څه قدر و قیمت پیدا شوی دی د خپل کور والا په نظر کې. نو زمونږ دپاره د ټول نه غټه خبره دا ده چې مونږ یو په پازیټیو وی کې یو پازیټیو ورک کوو او چې ډېر ښکلی کوو.